السلام علیکم ملګرو، یو ځل بیا زما کلی کوټلی کلان فیسبوک پیج او یوټیوب چینل کې مو یو لایو رولو د خپل مرحوم شاد خان پټي کوټلی کلان نه کلی کې ډیر زبردست موسم دی او باران لګیا دی د شپې نه او ډیر خوسته لکه یخني جوړه کړې ده او ګیر چاپیره چې کوم دی نو په غرونو باندې لړم پرتې دي، تاسو کتل شي او ډیره خوسته نظاره ده او ما سره چې کوم دی نو په دې موقع سره د مویا د کوټلی کلان مشهور شاعر نیکمل مظلوم صاحب باچا په باچا باندې مشهور هم دی نو دا هم سره موجود دی او باچا سره به هم ګاپ شاپ لګو او د موسم اولې سره به هم خبرې کوو. باچا ټولو نه اول خو چې کوم دی مویا تا ته ګډ مارنینګ یو ویلکم درته یو سار سبوي ټیم دی که نه، او بله خبره دا ده چې په د باران او د موسم اولې سره چې کوم دی نو ماته یو تاسو مشهور کلام چې کوم دی هغه یاد شو، کډۍ به چېرته ګرځومه د باران شپه ده، نو دا کلام خو لکه تاسو لیکلی دی که نه، او دا ډېر مشهور دی، نو دې باره کې لږ تاسو د مسافرو ته چې کوم دی نو لږ اپډیټ کړي. ښه جی، السلام علیکم جی، ټولو مسافرو ته د مینې او د خلوص پیرزویانې سلامونه. الله تعالی د هر یو مسافر څومره هم چې دي نو هغې د خدای پاک زر زر دی ورته هغه تصویر کړي چې د کوم مقصد دپاره بار ملکونو ته لوړ دي. پرون لکه د موږ یو خاص ملګری او د موږ ډېر خاص سړی چې داسې کسان داسې دي چې هغې د خپل خلوص د وجې نه لکه ډېر معروف دي، ډېر مشهور دي که نه. لکه زه د موږ د ملګري ریاض صاحب خبره کومه، نو پرون دغو ته ما یوه خبره کړې وه چې د موږ یو کتاب روان دی داسې نعتیه کلام پکې ډېر دی، د ثواب خبره ده. نو پرون پکې هغو لکه د موږ سره 5000 روپۍ د مکټ په لاس باندې راستولي وي، نو د هغه هم ډېر مشکور یم. تاسې دویم نمبر خبره ده چې د شبیر صاحب زما کلی کوټلی کلان د هغو مشکور یم چې د هغو په ذریعه باندې تاسې ته د موږ اوس داسې خلک هم په کلي کې شته چې هغې اوده دي یا د باران نه دي خبر، او د دو په ذریعه باندې تاسې ته دغه د باران پاته ولګېدله، نو خلک اوده دي هغو ته پاته نشته چې باران دی، او د دو په ذریعه باندې تاسې ته دومره پاته لګي، نو د دو شکریا د زړه د تال نه ادا کول پکار دي. پاتې شوله جي د چې کوم سوال دو وکړو نو دا یې ډېر مزیدار سوال دی، ځکه چې کوم خلک چې مو پیژني یا د مو سره جرګو مرګو ته لوړ دي، نو دا خبره خو مو ډېر ځله کړې ده چې زه په یوه ټیم باندې د څلورو جرګو صدارت مو کړی دی، زه په یوه ټیم باندې د څلورو جرګو صدر پاتې شوی یم. اوس هم زموږ هغه جرګې شته، هغو ته موږ تلل راتلل شته، نو هغه غټ شاعران چې کوم مو پیژني نو هغې خو لکه هغو ته خو دا پاته لاګي چې دا شی ایده دی، خو د څه کسان داسې وي چې که یو شی مشهور شي چا نو هغه به درته بیایي چې دا خو زموږ کلي شاعر دی، نو دا شی څنګه د ده مشهور شو. نو هغو ملګرو ته یم چې د چا څه شی مشهور شي یا هغه سړی مشهور شي نو دا د اسمان نه نه وي راغلی، دا هم د موږ د مځکې ملګري دي، د موږ سره ناسته پاسته وي، دا ټول څیزونه چې چا لیکلي دي. بهرحال هغې خبرې ته راځم چې کوم د دو ډېر مزیدار هغه کړی. په نن ټیم کې موږ هغه ګلوکار هم موجود دی، اکبر حسین شاخیلی ورته یایي، د هغه لکه د اچینې کلي اوسیدونکی دی. درې څلور ځله په انټرویو کې دا ویلي دي چې دا لکه دا ته په اوس بیا بعض اوقات کېږي دا مصرعیزه چې وي کوم څیز کې چې ټاپې وي هغې ته مصرعیزه ویلی کېږي. نو دا اکثر په هغه ټیم کې خلک د هغه شاعر په ټاپو باندې ویایي چې کومې ټاپې ورته هغه شاعر ویر کړي، خو بیا یې عموما خلک سار زده کوي او نورې ټاپې چې پکې هر رنګې ووي. نو زه په هغو وختو کې سن 1978 کې مو پهله کتاب چاپ کړی دی او تقریبا سن 1980 کې لگ بگ داسې 1978 کې تو پهلا کتاب لیکلی و. جی او نو سن 1978 کې که نه، نو په دغه کې مو پهله کتاب چاپ کړی دی او په هغه کې
لکه دو سندره چې مو لیکلي ده نو لګ بګ سن 1980 کې مو او 80 کې دا مو اکبر حسین شوخیلی ته ایدې د پوره ویر کلا چې په هغه ټیم کې د موږ د کلو سملګریو چې هغه ور باندې کیسټ کولو نو په هغه ټیم کې بو د ټیپ ریکارډونو هغه وکنه نو په ټیپ ریکارډ کې بو خلکو دو سندري چوپ کولې نو هغه ټیپ ریکارډ کې زه لژو نو دیوی چې غزل پکې نه یایو مصرعیزه پکې بووی یو او هغه مصرعیزه کنیمه پوتې شو او کروغه پوتې شو نو لکه هغه غزل بیزتی په خپل خیال کې نه کوله نو موږ هغه اکبر حسین تا شوخیلی تا په سن 1980 کې د هغه کیسټ د پورا دو سندره ویر کله چې کډي بچرته ګرځوي نه د باران شپه ده او په بیابان شپه ده د مسافرو نو دې خبرې نه مخکې زه دو خبره کوم چې دو مو لیکلي کوم ځای کې واسه جادا کې ومجي او په جادا کې چې ته په کولونو کې بو بارون نه کیدو نو اچانک پکې بارون رولو او موږ د بارون بندوباس ځکه نه وکړي چې بارون وونه نو بس اچانک چې په موږ باندې دو خبره روله نو بس خلکو چې څه کولو هغه به کولو خو مو دو سندره ولیکله چې کډې بچرته ګرځوي نه او د باران شپه ده په بیابان شپه ده د مسافرو دا کچېرې ته ایمو د مسافرو د کمپلیټ دا او یم اخ او ته یم خو دې خبرې نه او دا ټاور کې دی شي بیا خپل دی نو هغه وته لکه مو وته دو زکه وی لکه چې اکبر حسین شوخیلی ژوندی دی که څوک یې هغه نه تپوس کول غواړي نو وکړي که چا هغه انټرویو دی هغه دوه درې ځله نه وي اورېدلي چې کنې دو سندره هغه ورته ویلي دي چې کنې یاره موږ ته دره کړې ده یا شی آباد که نه سندره داسې وجي په هغې کې چې کومې خپلې ټپې وي نو هغه داسې وي چې کډې بچرته ګرځوي نه د باران شپه ده او په بیابان شپه ده او د مسافرو نو بیا پکې ټپې داسې وي چې بارانه وخت ملته خو ګوره بارانه وخت ملته خو ګوره په نیمو شپو به کډې چرته ګرځومه اوړي کې شپه د ژمي راغله مسافر شمیري د کوټې د چت ګوټونه اوړي کې شپه د ژمي راغله مسافر شمیري د کوټې د چت ګوټونه او یا لیونې د غیب راغله یا دروازې د باران ساس کې ټکوینه یا لیونې د غیب راغله یا دروازې د باران ساس کې ټکوینه او زور د خپل سر په بالښت راوړم ټکار د ساس کو چې زما غوږ ته راځي نه او د نیکمل خټک دعا ده د نیکمل خټک دعا ده رب دې د هیچا غیږې نه خالی کوي نه نو دا ټپې په هغه وختو کې مو اکبر حسین شوخیلی ته ویر کړي وي او آی وسره په هغه ټیم کې یلی دي بیا د هغې نه بعد اوس څوک ورسره بیا اوس خلکو هر قسم ته ټپې ووي راووي خو اصل کې لکه هغه وخت هغه خلک خبره چې اوریجنل ټپې اوس ته دو وي نو تاسې لکه شبیر صاحب تاسې سوال هم ډېره مننه مزیدور سوال مو وکړو او مطلب دا دی چې خلکو ته دې خبرې جواب هم میلو شو او بلکې چې چا د ټولو نن تقریبا 40 سال مخکې چا یې لیده نو سړی هم ژوندی دی نو زه تاسې مشکور یم او د ملګرو ته مې د مینې او د خلوص سلامونه وکړه ډېره مننه جي ډیره مننه باچا یا مشهور د کوټلی کلان شاعر نیکمل مظلوم صاحب تاسو سره خپل شیخ وجی خبرې چې کوم نه شیر کړي او د کلی موسم اولی سره د اپډیټ دا دی کوم چې شه زبردست نره باران لګیا دی ټوله شپه چې کوم نه نو لګیاو باران اوس هم دغه چترې سره ده قتل شي او په دې موګه چې کوم نه نو موږ سره نیکمال کا سره موجودو نو بس هغه هم تاسو سره غاب شاپ ولګولو امید لرم چې ویډیو به مو خوښوي او د کلی موسم اولی سره د تمو ویدر ریپورت هم دیر کو چې باران لګیا دی تاسو وینئ ملګري ډیر جوینټ دي خو بس مو په نیکمال مظلوم کا په خبرو دوران کې چاته جواب ځکه نشو ورکوي چې بیا لکه هغه لکه ډسټرب کیدو نو بس دغه هغه د کلی موسم اولی سره اپډیټ دی باران لګیا دی الله دې رحمت باران ووري شپې نه لګیا دی او موسم بیا یو قسم ته یخ کړی دی نو انشاءالله اوس به نه د خیر سره اجازات غواړو بیا به لیټر بل نوي کلیپ سره بیا زیریږو ټولو ملګرو ډیره مننه شکریه چې دا ویډیو وکتله
او ایمو یې طرف نه ډېر ډېر دعا سلامونه. الله حافظ، الله په امان.